صدریاب نه جی اکبر سید جی او دا ماشوم بیمار دی جی او سر داسې راغلي نه چې ټیسټ نه دغه شته جي دلته ولاړو کریان رسم کړي دا ماشومان راوستی ولاړو جي نو بس تا داسې ولاړو وي چټۍ نشته او چټۍ نشته هړتالونه جي دا نن درې ورځو هړتال دی دا واړه به څه کوي موږ مزدورګار یو جي نو څوک یو ډاکټر هم نشته ستا ماشوم ته خو څه علاج وکړو موږ چاله ورکړو موږ چټیان دلته څوک نه راکوي جي سهار داسې راغلو چټۍ ته ولاړو نو بس موږ دا ویل غواړو دا چټۍ موږ ته کولو کې موږ له چټۍ راکړې ماشوم وخوړو ډاکټر ته السلام علیکم زه راغلی م غونډې کرکنې چرسدې نه ما دا ماشوم روستی او چټۍ دوی نه ورکوي ډاکټران ایمرجنسي کې ناست دي ابله زم زه راغلی م ابله زموږ بیا په زور چټۍ راکړه چې ورته مې دغه مسله شروع کړه نو چټۍ راکړې ایمرجنسي دوی بنده کړې یو پی ډي خو څه خبره نه دوی هړتال کړې په یو پی ډي کې څه مسله نه هغه دې وي خو ایمرجنسي کې دوی داسې چل شروع کړی خپل قانون یې روکاګلی په ایمرجنسي کې نو مطالبه دا ده چې اوس لکه دوی خو په کار چې ایمرجنسي کولاو ساتي که نه ایمرجنسي په کار چې دوی کولاو ساتي نو په یو پی ډي خو باندې څه خبره اندازه دا ماشومان دي دا چا وګوره وروره چا 2 کالو چا 1 کال دی چا لاس ماته چا خپه ماته ده او دوی چې کومه دا ایمرجنسي بنده کړی چټۍ نه ورکوي باوجود چې کوم دي ډاکټران ناست دي دواړه ځای کې ناست دي خو چټۍ نه ورکوي دوی خپله دا مطالبه ده چې موږ دا څلورمه پنځمه ورځ د ماشوم خپه ماته ده او روزانه یې راولو ایمرجنسي کې هم نه ګوري د هډوکو ډاکټر ته کاره کوي او دومره وس نه کېږي چې په پرایویټ کې کاره کړو او دا ماشوم د خپل روزانه تکلیف ورته یې ډېره راولي یو چې ایمرجنسي کې هم نه ګوري وایي دا هډوکو ډاکټر ته کاره کوي موږ کار دي چې ډاکټران ټول دلته راځي وو کینې په ایمرجنسي وو خامخا هر مریض ګوري بس موږ دا دغه ټول ډاکټران موږ دا مطالبه ده چې خپل ډاکټران دلته روزانه کینی خو نور څه نه ایمرجنسي خو هر مریض ګوري کوم مریض ته تکلیف وي نو هغه خو لازم یې ګوري ډاکټران نه زموږ مطالبه ده مونږ خو یاره سهار راسې راغلي یو مریض دی بېګا راسې پیچپه ځي راځي او مرګ یې موږ 100 روپۍ درک نه دا موږ څه چل کوو یا 2 غنټې مو شوې راغلي هلته کې ګرځو دوی یاره وایي نشته او نشته بس دغه یو وایي نشته هلته کې چې کوم پریویټ کسان دی چې کوم دې کسان دی ولا هغه ورځي چټۍ ولا ورکوي او موږ غریبانان له څوک چټۍ نه راکوي نو پریویټ خو یار نه وس هم نشته که نه موږ ځان له مزدور کار خو موږ وس کېدي نو موږ به دلته راتلو کلي کې هم ډاکټر له بوتلې 200 روپۍ هم ورکړې وي دلته کې هم دونه کړو نه کوو دلته راغلي سهار راسې ګرځو دغه مریض دغه نشته نو بس څه به کوو یار بیا به د سړکونه بندو نو څه به وکړو یار نو موږ دال د سهار راسې موږ راغلي وایي ماشوم باندې بېګا راسې چپه ځي راځي د خپل الواد نه خو یاره څه خواږه نشته بیا به خامخا سړکونه بندو نو وجه دغه را هسپتال بند دی یاره نو بس پته نه لګي چې یاره څه مسله ده مونږ خو غریبانان خلک مونږ خو پته نه لګي څه مسله زموږ خو مسله بیماري ده او چې زموږ د مریض علاج وشي دا کم قانون او کم دغه دی چې زه راځم زه د ملک شهري یم زه د ذلیله کېږم هم په هسپتال کې هم په تاڼه کې هم په کور کې ولې زه ټیکس نه ورکوم ما نه خو پر یو څیز کې ټیکس اخلي د حکومت که نه د دې غریب څه قصور دی د ده څه قصور دی زما څه قصور دی ولې چا قصور دی دې راونیسي که نه زما د قوم سره بیماني کېږي په هر یو ځای کې زما سره بیماني کېږي ولې کېږي آخر مطالبه دا ده چې که د دې خپل منځ کې لړ کړي نو دې وکړي که نه زموږ هغې سره سویمه ده د دې غریب ورسره سویمه ده د زما ورسره سویمه ده د دې بل سویمه ده د دې دونه مخلوق ده زموږ خویندې میندې چې راغلي د دې څه مسله ده ولې د دې ووټ تبدیلي کم ده زه خو اریان دغې ته یم که نه چې زما نه په هسپتال کې تپوس شته نه مې په تاڼه کې شته نه مې په کور کې شته نه راته سیکورټي ده دا څه حال دی زه چاته هم څه نه وایم زه د دې قوم دپاره د انصاف خبره کوم چې کوم د انصاف نومونه یې چغې والي د دې قوم سره د انصاف وشي که یم نو تپوس پکار دی که نه تپوس پکار دی د قوم تپوس پکار دی من قوم ولې دونه په عذاب کې گرفتار دی که د بجلی په مد کې دی او که د ګیس په مد کې دی او که د هسپتال په مد کې دی او که د تاڼې په مد کې دی دا رور دی چې د سرکاري نوکر سوري کلاس 4 دی پرون هم د سکول په ټایم کې په پکې میختلی او ټیک نه دی
او راغلی بس ګرځو بې یاره مددګاره بس دغه عمل دی نو څه به ووایو خپل مذاکراتو کې خپل دغه کې دې څه مسله وي هغه حل کړي عوامو له خو تکلیف نه ورکول پکار هسپتال دې خپل څه مسلې کېدي نه خپل مسلې په خپل کې حل کړي مذاکرات کې نه هونه چې عوامو له ته لانجه د حکومت سره او دغه دلته عوامو له ورکې تکلیف عوامو له ورکې دا خو ناجیزه ده غلطه ده زما نورزمان نوم دی زه سړیرون راغلی ما موږ دلته چټۍ لرالو وی بند دي اخوا ورولو ډاکټر وی چټۍ راواله بیا ډاکټر ته موږ چې د موږ د ماشوم بیمار دی ته ورته وګورې دا ټول الټو بنداز ښه کړی دا ټول ځان هغوی بروخې چې بروختو ډاکټر وی ایم ایس له ورشه چې ایم ایس له ورولو هغوی په میټینګ کې موږ ورته خیر د موږ له صرف دغه وکړي چې لږ راته ولیکي چې لږ دلته دا دوی راواله نور به موږ بازار کې راوالو خو چې اوس راته وایي چې دا دوی راواله هغوی ایم ایس پر هغه کې دي په میټینګ باندې نو بس مطالبه ده چې به دا پی ډي بندوي نو بند دي کي ایمرجنسي خو بندول نه پکار ځکه چې یوازې خو دا ماشوم دی که سبا دی که اوس حادثه وشي او راشي اقدم نو دی پېښور ته رسوي که دلته وی راکړي نو بس تاسو خپل هغه کې اوس ورته ووایئ ډاکټر صاحب ناست دی او ټول ډاکټران ناست وو خو څوک چټۍ نه راتلل وجه د دې وجه دا ده چې یو خو تا نه 100 روپۍ واخلي بیا 2,500 روپو ته ټېسټونه ولیکي بیا دغسې اکسرې واخوا دېخوا شي بیا تا ته 4,500 روپو دوايي لیکي دوايي کور ته ځه دلته خو ته 50 روپۍ چټۍ واخلې دلته تا ته سپېشلیست ناست دی دلته تا ته چې د میډیسن اویلیبل دي تا ته چې د انجکشن شته تا ته ډریپونه شته تا ته چې کوم دی نو په ایمرجنسي کې دا ټول دغه چې د فیسلیټیز میلاویږي خو نه چې کله امتیاز یک راشي RHA او DHA راشي نو بیا به څه کوي بیا به دا چلي چې مکه چل پي دغه دا ادارې څنګه چل پي نن خو چې دی زما په ډاکټر باندې اعتراض کېږي چې ته ما ته غلطه دوايي لیکې ته ما ته چې د ارزانه ګرانه دوايي لیکې هغې نه راته پوس نشته چې هغې د 7,000 روپۍ د ډاکټر نه اخلي څه باندې اخلي دا صرف په امتیاز یک باندې اخلي دا صرف او صرف په دغه ټیکنالوژي سیستم باندې اخلي ملګرو تاسو هم چې مریضان دي خاص کر دي ته وایم چې دا موږ راپاڅېدلي یو دا صرف تاسو لپاره هسې نه چې سبا تاسو زموږ په ګریوانونو کې لاس ورکړي چې دا څه چې کېږي دا ستاسو لاسه کېږي نو دا ورته ووایم چې موږ راوتي یو موږ دې میدان ته راوتي یو او ستاسو د حق دپاره راوتي یو که ته ما د طلاقۍ خبرې نو زما چې انشاءالله قانون نه نو لس ورځې پس زه به د 16 ته روان یم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خالد عثمان دی او زه دلته کې د ډسټرکټ 400 جنرال سیکرټري مونږه احتجاج چې کړی دی هغه په دې باندې هم کړی دی چې دی MTI ایکټ کم DHA RHA چې دی راولي ریجنل هیلث سنټر او ډسټرکټ اتھارټي سنټر په دې کې نقصان چې کم دی دا مونږ ته به هم وي خو ډایرکټ چې کم دی نو د دې عوامو سره تعلق دی کم چې دی په الارج کې کم MTI ایکټ دا کړی دی نافذ کړی دی ما ته تاسو د هغې فایده وښایه چې یاره عوامو ته د هغې څه فایده ده هغې ته د عوامو ته هېڅ فایده نشته ځکه چې زه لاړ شم اول ته کې په 1,000 روپۍ چټۍ جوړم او بیا د هغې نه پس زه انویسټیګیشن فیس بیا داخلوم او دغه شانتې خوار او ذلیل ګرځم چې یاره دلته کې به ډاکټر به ما ګوري هلته کې به ګوري زه به کارډ ورکوم زه به پیسې جمع کوم دلته کې چې کوم دی نو بیا هم موږ د دې ایکټ ځکه خلاف یو چې دلته کې خو به یو خوار غریب به راشي او هغه به په 10 روپۍ چټۍ جوړه کړي نو په دې 10 روپو کې به هغه ته د افسر سره به دومره اختیار وي چې یاره ټیسټ به ورته فري ولیکي دوی به وله ورکړي میډیسن به وله دلته کې به وله ستن ورکړي دا چې کوم دی دا هیڅ کلم دا سوچ دی نه کوي چې یاره زه دلته کې رالم او بیا به زما علاج پرې وشي ځکه دلته کې خو تاسو وګورئ چې په MTI کې چې کوم دی نو دی نه تقریبا 60% بیډ چې کوم دی نو هغه دی خرڅ کړي دي هغه خو بس هغه به ته منیجر لځې او د هغه نه به د داخلې پرمیشن اخلي او هلته کې به ته د دې فیس جمع کې
تاسو دا اوس هم وره چې زما یو ملګری تللی او هغه چې کوم دی 0 روپۍ فیس ورکړی او 4 بجې ټایم و ډاکټر 9 بجې راغی چې ډاکټر 9 بجې راغی هغه ورته سر ما بیمار ته تکلیف وم ما پیسې هم جمع کړي دي هغه ورته وی زه زما اپریشن له تلم وروره دغه ټایم مې دی دی له اوس رالم دله داسې دغه شانتي په یو دغه باندې زموږ یو ډاکټر صاحب پلار ایډمیټ و هغه سټنټ پاس کو هغه په خپله باندې چې کوم دی 3,70,000 روپۍ چې کوم دی دغه سټنټ په ایچ ام سی کې جمع کړي دي په ریکارډ باندې د تپوس یې کولی شي او هغه وایي چې زه ایز ډاکټر چې کوم دی نو زه دومره په دې ایم ټي آی کې ذلیل شم چې زما پکې کلاس فیلو چې ما پکې خپل بیمار سره راسي نو د عوامو د یو عام سړي به دې کې چې کوم دی نو څه دی به څه دغه وکړي مونږ هم د دې ظالمانه اکټ پار روتیو چې او بیا هم دی چې مونږ سره پرون کم حل کړی دی کم لاټي چارج یې په مونږ باندې کړی کم زمونږ خویندې میندې والي دي قسم په خدای چې داسې په کشمیر کې هم دی چې دا د کم ظلم وي نو دا دغه چې کم ظلم کړی دی دا په کشمیر کې هم زه هم دی نه کړی ځکه چې په هغې کې زمونږ خویندې میندې خپې بلې سرتور سر دلته کې چې کړي په مونږ باندې دومره شیلینګ شوی چې بار روډونو ته دی شیلینګ راورساو چې په هغې کې بیا دغه وخت کې د ماشومانو چوټي شوې وه چې په هغې کې ماشومان زنانه هم په هغه ځای کې بېوشه شوې وي آیا دا د مدینې د ریاست خبرې دی کوي آیا دا یو عمران خان دا خلکو ته میسیج ورکوي چې زه یو اداره نشم چلولی نو ابه زه پرایویټ کوم نه هیڅ کلم نه اوس چې کوم دی دا میسیج راغی چې یاره هلته کې په بیا سټرایکو او دغه شانتې پرامن خلک ناستو او په هغې باندې بیا هغې چې کوم دی نو لاټي چارج وکړو په هغې کې چې ګرفتارۍ وکړې نو موږ وایو چې د دې خلاف ته جوډیشنل انکوایري وشي چیف جسټس دې پکې خپله چې کوم دی نو سموټ ایکشن واخیستل شي او د دې خلاف د یو نااهل سړي چې دا ټول ملک دا ټول پاکستان یو نوشیروان برکي باندې چې کوم دی د په مخ راغشتی دی چې دا پوره هیلث ډپارټمنټ هغه یرغمال کړی دی عمران خان د ریترور دوی د هیلث ډپارټمنټ مکمل یرغمال کړی دی دې ته د پاکستان د دې هیلث ډپارټمنټ نه یو منافع بخش اداره جوړول غواړي هغه وایي چې زه د دې خلکو نه پیسې راټولې کړم په هر څه کې دې ادعا کېږي ګنې هر حکومت چې راغلی دی نو هغې د هیلث فیسیلیټیز او د ایجوکیشن فیسیلیټیز واحد دا حکومت دی چې دې دا فیسیلیټیز د دې عوامو نه اخلي دا عوام دا کم چې ولاړ دي دی خو په دې خبره باندې لا نه پوهېږي چې ام ټي آی ګنې دا ماشوم دې کس سره دی دی لاړ شي او هلته کې دی اوس دغه ته لاړ شي لارج ته لاړ شي د نه به کارډ هم اخلي د نه به پیسې هم اخلي او دی به د ډاکټر انتظار کوي بیا به دته چې هغه ورته انویسټیګیشن وکړي بیا به دی هغه چیټ اخلي او بیا به د لیبارټرۍ د ایکس رې او د دې به دې ښه پوره برابر په برابر فیسونه جمع کوي نو بیا به کېږي ملک نن چې کوم په افراتفری کې تاسو وینئ چې اختر د دې صرف او صرف ذمہوار چې کوم دی نو موجوده حکومت دی او دا نالایق حکومت دا وزیر اعلی چې ناست دی چې دې ته صرف د نوشیروان برکي یو سیګنل میلاو شو چې بھئی دا ایکټ زه غواړم پاس او که تاسو یې پاس کولی نه شئ نو بیا ماته د دې سرحد حکومت ضرورت نشته آیا دا نوشیروان برکي چې کوم دی نو سلیکټ کړي که د عوامو راوستي دي او نه جی نه ایمرجنسی کور جی مونږ نه دی بند کړی نه ایمرجنسی ته مونږ ته ګوره جی ایمرجنسی کور چې کم دی نو مونږ نه دی بند کړی ایمرجنسی کور مونږ هغې ته وایو چې آر ټي ای راشي اکسیډنټ راشي فایر آن راشي یا مطلب دا بل هارډ اٹیک شو یا بل داسې سیویر ایمرجنسی راله دا ایمرجنسی ده اوس که یو سړی راغی لکه څه وختي راغلی چې یاره په ما خارښت ما ډاکټر ته دغه دی بل چې کوم دی نو یو سړی وایي زما سینه خرابه ده نو دا خو د روټین بیماری دی دا دغه کېږي او یا شیبره ته باندې سره داسې رپ راغلی دی رپ جی د ډاکټرانو دغه دی د ډاکټرانو دې لپاره مونږ دې دغه ورکړی دی ګوره جي څنګه خبرې مه کوه زه راغلی مثال داس په ما باندې ډچ لګېدلی دی نوشیروان برکي سي دلته تاسو د څه دپاره تاسو دغه راغلی دلته تاسو صرف د اکسیډنټ او د هارټ اټیک دپاره راغلی ګوره مونږ دا د روټین مخکې هم دا څیزونه کوو دا مونږ صرف دا روز نیمه وشوه چې زمونږ سټرایک دی زه تا ته دا خبره کوم چې زه به حکومت ته
میسج څنګه رسوم زه چې په سټرایک باندې نه یم نو زه به زما کار دا دی مونږ د دې کې وګوره زه مونږ کوم ځای کې ډیوټي صحیح نه ته به ما ته وښیې چېرې زه په ټوله چې ګوره په هر ځای کې چې ګوره په هر ځای کې په دې بازار کې چې دکان په دې زما وروره په بازار کې کله چې په بازار کې سټرایک شروع شو په بازار کې چې کله سټرایک شروع شي او دکانونه بند شي او شټ ډاون هړتال وشي نو دا عوام هغه وخت کې نه کېږي چېرې دا دکان ولې بند شو زما بچي ولې دلته کې نار پرېت دی چېرې د وړو دکان بند دی د دوی دکان بند دی دا خلک بیا خو چې صرف یو زه نن سټرایک وکړم نو په دې کې چې کوم دی نه راکېږي چې کوم ډاکټر له کلینیک ته ورشي هغه به د 1000 روپۍ واجي خو کار بدله خو کې دلته چې مونږ 10 روپۍ ورکو زموږ کار نه کېږي نو دې څه مطلب چې ډاکټر له 1000 روپۍ ورکې کار بدله وکړي په کلینیک ته ورشي هلته باندې کار وکړي دلته زموږ راغلي زمان نن 2 ورځ زمان ته بره زه رچم او دی وایي چې دا به هارټ اټیک والا پیشنټ مونږ ډیل کوو زه به چا لازم بخیر ما ته اصطلاح روخی کنه یا زما خو د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا کم ډاکټران دی روتري د دې د مطالبه که جایز وي حل دي کې که جایز ني دی د سسپند کی دی ختم کی دا ټول ډاکټران د لړ کې نور د برچي کې ځکه چې عوامو ته ډېر لوی تکلیف دی اورې دا عوام دغه شان غریبانان در په در ګرځي نو دا چې کوم دیندار حکومت کار دی د ډېر څه فیصله وکړي د غریب وکړي بس تال سټاف او په ټوله صوبه کې نن د هیلث په حواله سره چې کوم التال دی د هیلث محکمې خلک را پاتېدلي دي نور خلک ورسره مرسته او ملګرتیا کوي نو مونږ د دوی سره په دې کار کې د دوی په دې مطالباتو کې دوی سره مرسته کوو ملګرتیا کوو او انشاءالله تعاون به ورسره کوو بنیادی خبره دا ده چې د حکومت ذمہ داری دا ده چې خلکو ته د علاج سهولتونه تعلیم دا د حکومت ذمہ داری ده چې دا به خلکو ته مفت ورکوي او خلکو ته به دا به حکومت دا ذمہ داری قبلوي موجوده حکمرانانو په حقیقت کې د خلکو د تعلیمي سهولت خو د مخکې نه اغوښتی دی نن چې د زمونږ غریبو عوامو ته کوم هغه سهولت حاصل و چې یو غریب سړی راشي و هسپتال کې خپل علاج وکړي هغه علاج سهولت هم زمونږ نه نن تلونکی دی یو خوا خلکو ته تکلیف دی غریب سړي ته تکلیف دی بل خوا حکومت چې کومه معاهده دوی سره کړې وه د هغې معاهدې خلاف ورزي وکړه دوی سره یې مشوره ونه کړه او د هسپتالونه لګیا دي پرایویټ ډرګ ته بوتلل غواړي او نچکاري کول غواړي د هسپتالونو د ملازمینو ملازمت ته تحفظ ختم شو په مستقبل کې به دا مشکلات مخې ته نور هم را رواني نو مونږ په دې موقع باندې چې حکومت کم پرون ناروا تشدد کړی دی په الارچ هسپتال کې په پرامن مظاهرینو باندې هغه خلکو چې د خپلو مسلو د خپلو مطالبو دپاره راپاڅېدلي وو او مظاهره کوله دا یو حق دی د هر چا د هر پاکستاني حق دی دا د انساني حقوقو مدعین په روح سره د هر چا دا حق جوړیږي چې هغه د خپلو مطالبې دپاره راپاڅي د حکومت نه مطالبه وکړي پرامن مظاهرینو باندې چې کم تشدد شوی دی کم په ناروا تشدد موږ د دې پرزور انداز کې مذمت کوو او د حکومت د دې اقدام غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې تاسو طاقت بې ځای استعمال کړی دی په هغې خلکو باندې چې کوم خلک د دې وطن کې پرامن خلک دي تعلیم یافته خلک دي د دې مسیحا دي دلته د خلکو علاج کوي په هغې خلکو باندې تاسو تشدد کړی دا انتهایي ظلم دی موږ د دې برپور مذمت کوو نن خو صورتحال په دې وطن کې دا جوړ شوی دی چې تعلیم به په پیسو علاج په پیسو عدالت کې انصاف په پیسو ट्रांसफर په پیسو نوکری په پیسو کم کار داسې دی چې هغه عوام ته د حکومت سهولت ورکوي عوامي حکومت خو د دې دپاره دی چې وسایل یې په عوامو باندې لګوي خزانه په دې عوامو باندې لګوي عوامو ته به سهولت ورکوي دوی د IMF او د ورلډ بینک په مشوره باندې هغه کارونه کوي چې کوم د دې قوم
او د عوامو د مفاداتو خلاف دي، بالکل د هغوی د مفاداتو تحفظ کوي. نو مونږ دې ځای کې چې حاضر شوي نو ستاسو د دې مطالباتو مرسته او ملګرتیا کوو. کم ظلم چې شوی د هغې مذمت کوو او انشاءالله چې دې وخت کې تاسو څه قسمه اقدام پورته کوئ موږ په هغه اقدام کې تاسو سره مرسته او ملګرتیا کوو، تاسو سره به ولاړ یو. واخر دعوانا ان الحمدلله. خو بنیادي خبره دا ده چې د ټولو نه لوی نقصان چې دی د دې به عوامو ته وي، سرکاري ملازمینو ته یا زموږ د هسپتال عملې ته خو به ډېر کم نقصان وي، ټولو نه زیات نقصان عوامو ته دی چې علاج د پرایویټ شي او په سیکنډ شپ کې چې کم فیس هغوی مقرر کړی دی او خلکو ته کم مشکلات وي. نو زه خو دا وایم چې د زموږ د وطن چې کوم صورتحال دی دیاړي نشته، نوکرۍ نشته، بېروزګاري زیاته ده، ګراني دغه ته رسېدلې ده. نو په داسې حالاتو کې خو سړی خپل بچي له علاج نشي کولی. زه عوامو ته دا اپیل کوم، درخواست ورته کوم چې په دې کار کې تاسو د اسپتال چې کوم ځای کې څوک هړتال کې یا راپاسي او حرکت کې د دې په حوالې سره د محکمه صحت په ملازمین کې یو کاغر څوک دي هغوی سره مرسته او ملګرتیا وکړئ، ځکه دغه مرسته او ملګرتیا ستاسو لپاره د خیر ده. که د عوامو راپاه نشي او دوی مرسته او ملګرتیا ونه کړي نو ساله به هم چغې د عوام وي، نو په دې اکټ په نتیجه کې به عوامو ته مشکلات وي. دې وجې نه زه عوامو ته اپیل کوم چې په دې کې تاسو دوی سره مرسته وکړئ. بنیادي څیز خو دا دی چې دا پرایویټ شي علاج، فیس په ورکوي ډاکټر له پوره په لیبارټرۍ کې به د چې کوم دغه د ټیسټ چې دلته کېږي هغه به هغه مره پیسې لري څومره چې پرایویټ بار چې کېږي. دغسې هر هغه سهولت چې کوم اسپتالونو کې عوامو ته حاصل هغه ټول به ترې لاړ شي. نو چې ټول سهولتونه د عوامو لاسه لاړ شي نو ټول به په پیسو شي. نو چې په پیسو شي نو د عام سړي د وس نه بوځي او د عام سړي د وس نه هسې هم وتلي دي. نو دې وجې زه عوامو ته دا اپیل کوم، درخواست ورته کوم چې دې کار کې تاسو دوی سره مرسته او ملګرتیا وکړئ، دوی سره به پوش باندې ودرېږئ. دا ستاسو لپاره د خیر ده. ټول سیاسي جماعتونو ته هم د اپیل کوم چې په دې کار کې دوی سره مرسته او ملګرتیا وکړئ. دا د عوامو او د قوم لپاره د خیر خبره ده.